یو ورځ بایزید خپل استاد ته وایي زما مور یادېږي کور ته ځم. استاد وایي چې ما ته خو مور وایي چې کور ته وای نه راپرېږدي. سبق یې ورته حواله کو ډېر زیات وی دا یاد که بیا دا واوره ولاړ شي. هغه سبق یاد کو وایي استاد سره بله لار پاتې نه شوله. استاد اجازت ورکو پوره مدرسه کې استاد اجازت ورکو په کور کې یو بله استاذه ناسته. زه مور ته وایم ته استاذ یې؟ هغه وایي زه مور یم. زه وایم نه ته استاذ یې. او وایي دا زما غېږ ده. زه وایم مورې دا ستا غېږ نه ده دا مدرسه ده. دا غېږ نه ده دا مدرسه ده. زما شر د مور سره په دې دی. مور وایي دا غېږ ده. زه وایم دا غېږ نه ده دا مدرسه ده. یوازې پی به نه ورکوې. یوازې پی د بچي حق نه دی. ښه حدیث مبارک کې راځي چې کم بچې اوله ژبه ماتوي او د ده د خولې نه ووتو چې الله لومبی لفظ د بچي د خولې نه ووت چې الله، دا بچې به خامخا خبرې ماتوي که نه؟ نو دا ورته وایي پاپا او داجي او دادا چې دا ورته وایي مورې زه دا مدرسه ده. بچې تا مدرسه کې داخل کو دا غېږ نه ده. دې بچې له چې پی ورکوي دته وایه الله. دا بچې چې اوده کوي دته وایه الله. نو چې دې لومبی ژبه ماتوي نو د غوږونو به لګېدلی الله، نو دې به لومبی ووایي چې الله. حدیث مبارک کې راځي چې کم ماشوم لومبی ژبه ماته کړه په الله، حدیث مبارک کې راځي الله د مور او پلار د دواړو ګناهونه معاف کړي چې لومبی د خولې نه الله. زه مور ته وایم دا مدرسه ده، دې کې مال د بچي تربیت وکړه. دا غېږ نه ده. مور یو عالم راغی خپلې مور ته وایي مورې چې تقریر وکړم په تقریر به الله اندوان مسلمانوي داسې مې دې ژبه کې تاثیر پرو. مور ورته وایي بچیا دا زما برکت دی. ستا برکت دی؟ وی آو. وی څنګه؟ وی بچیا چې ته کله راکوټې وې او ته به ما غېږ کې پروت وي بچیا، ما چې څومره موده تاله پی درکړي دي ما چېرته بې اوداسه تاله پی نه دي درکړي. ما اوداسه کې تاله پی درکړي. نن چې ته تقریر له وځې زه کور کې مصلح ورکم په مانځه ودرېږم. خدایا بچې مې لاړ الله زما د بچي په ژبه کې اثر پیدا کړي. ستا د تقریر په شا زما 2 رکعته مونځ دی. تاله چې ما پی درکړي بچیا ما بې اوداسه تاله پی نه دي درکړي. دې علماو په شا داسې میندې وي ښه ځکه یې امت ته داسې بچې حواله کړه. دا داسې درنې میندې به وي په شا. مور به بچو سره د علم ذکر کو، د حفظ ذکر به یې کو، د مدرسې ذکر به یې کو. نو بایزید چې استاد نه اجازت وغوښتو نو راغی. چې کور ته راغی دروازه یې وټکوله. دندې نه مور ورته وایي څوک یې؟ وایي بایزید یم. مور پوه شوه چې بچې مې راغی دروازې. مور ورته وایي کوم بایزید؟ زما بچې؟ یو خو زما بچې دی بایزید نومې دی. هغه خو ځکه نه چې هغه ته ما ویلي چې اله به یو بل اینو چې کله علم مکمل کړي. هغه خو نه ته پردې چېرته راغلی؟ زه خو پردو ته ور نه کولاوه. بچې په دروازه ولاړ دی دنده مور ور نه کولاوي. مور پوهېږي خو مور د بچي نه بایزید بوستابي جوړول غواړي ښه ځکه ملاقات نه ورکوي. بایزید د اقه ځای نه روپس شو واپس راغی مدرسې ته راغی. بیا سبق شروع شو. علم یې کو داسې ورځ راله چې بایزید علم مکمل کړ. استاد خپله پګړۍ راواغستله او بایزید ته یې په سره کېښوده. زه بایزیده ستا علم تکمیل ته ورسېد کور کې ستا کونډه مور ستا انتظار کوي. بایزید کور ته راغې دروازه ټکوي. مور وایي څوک یې؟ وایي مورې بایزید یم. بچیا علم دې وکړو او مورې عالم راله خالي سینه تلې او سره د پګړۍ نن بایزید کور ته رادننه کړي. مورې ستا دا ارمان نشته چې بچې په ټوپۍ کې ولېږي او هغه په پګړۍ کې واپس راشي؟ بچې دې لېږلې هغه سینه باندې هغه لاسو کې بخاري شریف نیولې کور ته رادننه شي. بچې دې تشه سینه لېږلې او کور ته حافظ قرآن رادننه شي. دا ارمان نه لري؟ دا ارمان دې زړه کې نشته چې بایزید رادننه شو؟ مورې عالم بچې ولیده ورته وایي بچیا اوبه درکوم، ډوډۍ درکوم، شی درکوم، خو ما ته به صبر کوي. ته کښېنه. مورې 2 رکعته اودس وکړو په مصله ودرېده. 2 رکعته مونځ یې وکړو. د الله شکر ادا کوي. یا الله تا نن د یوې کونډې مور ارمان پوره کړه چې تا وله د بایزید بوستابي په شان بچې ورکړو. دا د کونډې مور کردار و چې امت ته یې بایزید بوستابي رحمت الله علیه ورکړو. دا میندو نن خپل کردار پرېښودی دی. نن میندو فکر پرېښودی دی. نن میندې فکر نه کوي. نن د مور عالم بچې نه دی خوښ. نن د مور د امام اعظم ابو حنیفه په شان بچې نه دی خوښ. نن د مور د امام احمد بن حنبل په شان بچې نه دی خوښ. نن د مور د امام شافعي رحمت الله علیه په شان بچې نه دی خوښ. دا د میندو نه دی خوښ. که دې میندو د الله نه وغوښتله او دې میندو نیت وکړو چې زه به دا بچې د قرآن حافظ کوم، زه به یو بچې عالم د قرآن کوم. الله دې کور کې خفه یم چې حافظ قرآن بچې مې نشته. دې کور کې خفه یم الله چې عالم بچې مې نشته چې یو حافظ قرآن بچې راکړه کور کې داسې اوړي راوړي.